احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې تکبر 3 درجې دي. یو درجه التکبر الی الله، الله سره د الله په مقابل کې لوی کول، ځان لوی ګڼل، دا د غونډو ناغه لوی او قبیحه درجه ده او لوی جرم دی چې یو انسان وي، مخلوق وي او د الله په مقابل کې ځان لوی ګڼي او تکبر کوي. د دې یو مثال بر درکما، لکه نمرود وو د ابراهیم علیه السلام په دور کې د ربوبیت دعوی وکړه او د ویلو بأن یقاتل رب السما، چې زه به د ابراهیم علیه السلام رب او د اسمانونو رب قتل کوما، نعوذ بالله من ذلک. نو حکم یې وکړو، یو لویه مناره جوړه شوه، په هغه مناره باندې چې څومره د ده وس کېدو بره لاړو او یو تیرې بره اسمان طرف ته وویشتو. مفسرینو لیکلي چې په هغه باندې یو مارغه ولګېدو او تیر په وینو کې لت پت را پرېوتو. نو دو خوشحالی اظهار وکړو چې ما د ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله من ذلک رب می قتل کو. نو دلته د الله په مقابل کې ځان لوی ګڼلی، نو داغه خطرناکه درجه ده چې دومره حد ته انسان ورسي چې د مخلوق نم ورپسې بره، د رسولانو نم ورپسې بره، د الله په مقابل کې ځان لوی ګڼي. فرعون هم په دغه قسم کې داخل و، انا ربکم الاعلی به ځان ته ویل، زه د ټولو نه لوی رب یم. نو دا اولنۍ درجه ده چې انسان د الله په مقابل کې ځان ته لوی ووایي. دویم قسم التکبر علی الرسل، د انبیاء په مقابل کې ځان ته لوی ویل، تکبر کول. مثلا د مکی خلکو به ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، چې آیا مونږ نعوذ بالله په داسې سړي باندې ایمان وروړو چې خو زمونږ په شان عام سړی دی. فکار خو داسې و چې الله رب العزت مونږ ته د هدایت دپاره څوک رالیږل، نو فرشته به یې رالیږلې وه، یا به یو سردار، یو قوي او مالداره سړی به یې رالیږلی و. نعوذ بالله من ذلک نبی علیہ السلام ته به ویل چې دا خو یتیم دی. نو مونږ آیا د ځان نه په کم مرتبه والا سړي باندې ایمان وروړو؟ نو ګوره د رسول په مقابل کې به ځان لوی ګڼلو. نو دا د تکبر هغه دویمه درجه ده، دا ځان نه قبیحه ده. یو د تکبر چې دریمه درجه ورته وایي التکبر علی العباد، د بندگانو په مقابل کې ځان لوی ګڼل. هغه دې ته وایي ان یستعظم نفسه ویستحقر غیره، ځان لوی وګڼي او بل کم وګڼي، بل ذلیله او رسوا وګڼي، بل د ځان نه په مرتبه کې کم ګڼي. نو دا یو مرتبه هغه یوه ده چې عمومي به دې کې مونږ مبتلا یو. نو دونه حده پورې انسان پروزي چې د ځان نه ټول انسانیت کم ګڼي او ځان ورته لوی ښکاري. هسې ګوره د انسان سره لوی هم خوند نه کوي، ښه په معمولي تبه پې راشي، معمولي تبه بس د ده نه لوی مویي ټوله وتي. لوی خو د داسې ذات سره خوند کوي چې په هغه باندې څه قسم عیبونه پکې نه راځي، هغه د هر قسم عیب نه پاک وي، داغه قدرت کامل وي، داغه لیدل کامل وي، داغه علم کامل وي. نو نه زمونږ علم کامل دی، نه قدرت کامل دی، په هر صورت ناقص یو. نو چې انسان په هر صورت ناقص نو لوی ده څه خبرې؟ د لویتوب دعوه صرف اور صرف د رب ذوالجلال سره خوند کوي.